السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ملګری دی سلیم جانې په نوم اکاونټ دی. ډاکټر صاحب د تشو امتیازو زخم دپاره راته څه میډیسن وښایه. داسې د تشو امتیازو کې زخم د څه وجې نه کېږي؟ د بکټریا په وجې باندې کېږي، انفیکشن وشي د هغې د وجې نه هم کېدلی شي، یو ټي آی وشي یعنې یورینري ټرک انفیکشن وشي د هغې د وجې نه هم کېدلی شي، کډني کې سټون یا شګه وشي، ګرده کې شګه یا کاڼه وشي یا پتري وشي د هغې د وجې نه موږ ته تشو امتیازو کې زخم دا راتللی شي. نور هم بلا شی وجې زموږ سره کېدلی شي، اس ټي آی وشي، سیکشوال ټرانسمیټډ انفیکشن وشي د هغې د وجې نه هم انفیکشن موږ ته جوړېدی شي، بلا شی وجې کېدلی شي. خو که چونکې یو ټي آی وي، د یو ټي آی ډېره زیاته کامن ده، ډېره زیاته عامه ده، ډېرو خلکو ته کېدلی شي. د یو ټي آی درته بهترین ټریټمنټ ښیم، ځان سره نوټ کړئ. د ټول نه پیله به ځان سره راواخلئ کینترس په 30 کې د هومیوپیتھیک میډیسن دی. کینترس 30 15 قطرې د هغې سهار غرمه ماښام 3 ټایمه استعمالولی شي. دویم میډیسن مرګ کار 30 15 قطرې د هغې سهار غرمه ماښام 3 ټایمه استعمالولی شي. دریم میډیسن چې په دې کنډیشن کې کار کوي زموږ سره میډورینیم 30 15 قطرې 3 ټایمه د هغې نه استعمالولی شي. بهتره خبره دا ده چې کوم هم تاسو ته قریبي هومیوپیتھیک ډاکټر دی، د هغې سره رجوع وکړئ، هغې به ستاسو پراپر طریقې سره کیسټک وکړي، علاج به ورته وکړي، انشاءالله ډېره زیاته فایده به درکړي. دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.